عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نن ٹاپک دے میکسچر اینڈ سولوشن۔ میکسچر اینڈ سولوشن، امیزہ اور محلول۔ میکسچر تا امیزہ ویلے کیگی اردو کی اور سولوشن تا سا محلول ویلے کیگی۔ ایکٹیویٹی 5.4 Take 3 glasses of water. Take 3 glasses of water وی د اوبو 3 ګلاسونه سکی واخلی او هغې له څه ورکوي نومونه ورکوي. یو ګلاس له A نوم ورکوي، بل ګلاس له B نوم ورکوي او ترډ ګلاس له C نوم ورکوي. In glass A 8 pebbles of sand to the first glass. In glass A 8 pebbles of sand to the first glass. او چې کوم first glass دی هغه کې څه pebble add کوي. پیبل څه ته وایي؟ پیبل کنکریا یا سمال سټونز ته څه ویلی کېږي؟ پیبلز ویلی کېږي. په اولني ګلاس کې څه واچوئ؟ واړه واړه کاڼي پکې واچوئ. سټیر د واټر او هغه اوبه څه کوي؟ بیا ولړئ. واټ ویل هیپن، نو څه به تاسو ابزرو کوئ؟ څه به کېږي؟ ان ګلاس بی، بل ګلاس چې کوم دی هغه له بی نوم ورکوي. ایډ ا ټی سپون اف شوګر، د چایو په چمچه باندې، ټي سپون چای کی چمچ، د چایو په یو چمچه باندې هغه کې څه واچوئ؟ شوګر، چینی پکې واچوئ. سټیر د واټر اینډ ریکارډ یور فایندنګز. سټیر د واټر اوبه ولړئ، اینډ ریکارډ یور فایندنګز او خپل معلومات څه کوي؟ ریکارډ کوي. تھرڈ نمبر چې کوم دی ایډ سم ویجیټیبل آئل ټو د تھرڈ گلاس سی. تھرڈ نمبر چې کوم ګلاس دی هغه له موږ څه سی نوم ورکړی دی، په هغه کې څه ایډ کوي؟ ویجیټیبل آئل چې کوم دی که نه هغې ته څه کوي؟ ور واچوئ. سټیر اینډ سی واټ ویل هیپن، ویلړئ او بیا وګورئ چې څه وشو. یعنې 3 ګلاسونه واخلئ، په یو کې چې کوم دی سمال پیبلز هغه ته څه کوي؟ ور واچوئ. په سیکنډ کې چې کوم دی یو چمچ چینی ور واچوئ او په تھرډ ګلاس کې ویجیټیبل آئل څه کوي؟ هغه ور واچوئ او بیا وګورئ چې څه وشو. In the above activity, you will see the sand will not dissolve in water in glass A. In the above activity, you will see the sand will not dissolve in water in glass A. وی په دې بره چې کومه اکټیویټي ده یا دا بر چې کوم ایکسپریمنټ تاسو وکړو، یو ویل سی تاسو به ګورئ د سینډ ویل نټ ډیزالو ان واټر ان ګلاس اے. په ګلاس اے کې به سینډ څه کېږي؟ دا به په اوبو کې نه حل کېږي. ان ګلاس بی شوګر ویل بی کمپلیټلی ډیزالو ان واټر، او په ګلاس بی کې به شوګر څه مکمل طور باندې څه شي؟ حل شي. په ګلاس اے کې به سینډ نه حل کېږي او په ګلاس بی کې به چینی څه شي؟ مکمله توګه باندې حل شي. آئل ویل نٹ مکس ود واټر اینڈ اٹ ویل سټے ایز ا سیپریټ لیئر. او چې کوم تھرډ ګلاس دی چې کوم کې موږ ویجیټیبل آئل څه کړي دي؟ اډ کړي دي، نو آئل به د اوبو سره څه کېږي؟ مکس کېږي به نه، بلکې د پاسه به د اوبو د پاسه به څه جوړ کړي؟ یو سیپریټ لیئر به جوړ کړي. Oil will not mix with water and it will stay as a separate layer. Oil will not mix with water. Oil با د اوبو سره نه مکس کیږي and it will stay as a separate layer. او دا به چې کوم دی یو separate layer د اوبو د پاسه څه کی جوړ کی. A mixture consists of 2 or more substances mixed together in any proportion.
A mixture consists of two or more substances. امیزه چې کوم دا په دوه یا د دوو نه په زیاتو substances باندې څه مشتمل وي. Mixed together in any proportion چې دوه یا د دوو نه زیات substance کله موږ په any proportion کې په هر یو تناسب کې چې موږ څه کو ملاو کو نو هغې ته څه ویلی کېږي امیزه ورته ویلی کېږي چې کله موږ دوه یا د دوو نه زیات شیونه په مختلف تناسب کې چې کوم دی څه کو ملاو کو هغې ته څه ویلی کېږي امیزه ویلی کېږي یعنی په یو خاص پکس تناسب کې موږ څه کو ملاو نه کو نو د دوو یا د دوو نه زیاتو شیونو کمبینیشن چې په هر یو تناسب کې هغه څه شي ملاو شي هغې ته څه ویلی کېږي امیزه ورته ویلی کېږي یا ورته څه مکسچر ویلی کېږي. In a mixture, the constituent substances retain their original properties. Constituent substances. The constituent substances نه مطلب دی چې د کومو شیانو نه څه مکسچر جوړ وي هغې ته څه وایي constituent substances ورته وایي. In a mixture, the constituent substances retain their original properties. Retain نه مطلب دی برقرار ساتل. په مکسچر کې ټول شی نه څه کوي خپلې اوریجنل پراپرټیانې څه کوي بحال ساتي برقرارې ساتي. لکه موږ چې کوم دی څه مکس سبزي پخ کړې ده په مکس سبزي کې موږ سره څه ده ګازره ده الو دی او ټیپر دی. د ګازرې به ځان له خوند وي د ټیپر به ځان له خوند وي او د الو به څه ځان له خوند وي نو هر یو کنسټیټوینټ چې کوم دی هغه به څه کوي خپلې پراپرټیانې به برقرار ساتي. Mixture can be homogeneous or heterogeneous. Mixture can be homogeneous or heterogeneous. Mixture سره دا homogeneous هم کېدلی شي او heterogeneous هم کېدلی شي. homogeneous نه مطلب دی چې through out چې کوم دی regular mixing به څه په دې کې شوی یا یونیفارم mixing به چې کوم دی د سالوټ او د سالوینټ به څه یونیفارم mixing به شوی. لکه چینی چې کله موږ په اوبو کې حل کو او چینی مکمل طور باندې څه شي غایب شي نو ګیلاس په یو ګیلاس کې موږ چینی حل کړی وي که د ګیلاس ته یخ اوبه تاسو وګورئ که د سنټر دا وګورئ او که د ټاپ دا وګورئ ټول به چې کوم دی یونیفارملی به څه ډسټریبیوټ شوي به نو دغسې قسمه مکسچر ته څه وایي homogeneous mixture ورته وایي او heterogeneous mixture کې به چې کوم دی یونیفارم د constituent به یونیفارم ډسټریبیوشن څه دا به نه وي شوی لکه مکس سبزي ده که مکس سبزي موږ پخه کړو هغې کې به چې کوم دی په یو ځای کې به ګازرې زیاتې بل ځای کې به کمې بل ځای کې به ټیپر زیاتې بل سایډ ته به کم وي دغسې به د الو پوزیشن وي یو سایډ ته به الو زیات وي بل سایډ ته به څه کم وي نو دغه قسمه مکسچر ته څه وایي heterogeneous mixture ورته ویلی کېږي. Most homogeneous mixture are also known as solution. Most homogeneous mixture are also known as solution. او زیاتره چې کوم homogeneous mixture دی هغې ته څه ویلی کېږي solution ورته ویلی کېږي. And examples of these include air which contains oxygen, carbon dioxide. او د دې مثال د homogeneous mixture مثال زموږ سره څه دی دا ایر ده په ایر کې چې کوم دی موږ سره اکسیجن دی په ایر کې تقریبا 21% څه دی اکسیجن دی او 0.01% چې کوم دی په دې کې څه دی کاربن دی او تقریبا 78% چې کوم دی په دې کې څه شی دی په دې کې نایټروجن دی نو ایر څه دی دا موږ سره homogeneous څه دی mixture دی. In carbonated drinks, sugar, water and carbon dioxide are mixed together and even metal alloy are made up of different metals. In carbonated drinks چې کوم carbonated drinks دی موږ سره پیپسی ده یا سوانپ دی یا مرینډا ده ټیک ده دا ټول څه دي دا carbonated drinks دي دې کې څه کاربن چې کوم دی مکس شوی او دې سره دې کې چې کوم دی شوګر وي واټر پکې and carbon dioxide are mixed together او په دې کې سی carbon dioxide هم mix شوی. carbonated drinks like Pepsi یا سوانپ یا ډیو په دې کې سی دا اصل کې carbonated water دی او په دې کې شوګر او carbon dioxide په کې سی mix شوی نو دا هم څه د mixture څه دی example دی. and even metal alloy
alloys are made up of different metals او د metals alloy هم څه د مختلفو metals نه څه وي جوړې شوي وي لکه براس دی او دغسې نورې چې کوم alloy دي دا څه دي د metal د mixing نه څه دي جوړې شوي دي نو دا د mixture څه شوې example یې شوې ایر او carbonated drinks او metal alloy دا درې مثالونه شو موږ سره د څه د mixture A heterogeneous mixture can be separated by physical method. A heterogeneous mixture can be separated by physical method. Heterogeneous mixture موږ څه کولی شو دا په physical method باندې موږ څه شو جدا کولی شو. At home, the salad made up of lettuce, cheese, seeds, tomato, broccoli and other vegetable is an example of heterogeneous mixture. At home په کور کې د سلاد میډ اپ اپ لیټیوس سلاد چې کوم د لیټیوس نه جوړي لیټیوس دا د یو پلانټ نوم دی لیکټوکا سیټایوا دا غي ساينټیفیک نوم دی د سلاد میډ اپ اپ لیټیوس لیټیوس څه شی دی دا د پلانټ نوم دی لیکټوکا سیټایوا چیز پنیر شو سیډز ټومیټوز ټماټر شو بروکولی چې کوم دی دا هم څه دی یو ایډیبل گرین څه دی پلانټ دی and other vegetable is an example of heterogeneous mixture دا څه شی دی دا د heterogeneous mixture څه دی example دی مخکې چې کوم example ډسکس شوی هغه څه هغه د homogeneous mixture example وي هغې کې air او carbonated drinks او ورسره چې کوم دی الای وه هغه څه homogeneous mixture او دا چې کوم مثال دی دا د heterogeneous mixture څه دی example دی soil is an example of heterogeneous mixture soil څه شی دی دا هم د heterogeneous mixture څه دی example دی it combines many different components which are not uniform such as stone clay, decaying plant material and even living things. It combines many different components. په سایل کې چې کوم دی ډیر شی نه صحیح کمباین شوي وي which are not uniform او دا صحیح یونیفارم د ډسټریبیوشن د دې نه شوی ځینې ځای کې ارګینک میټر زیات وي ځینې ځای کې صحیح کم وي such as stone ځینې ځای کې چې کوم دی پتر زیات وي او ځینې ځای کې پتر صحیح کم وي decaying plant materials decaying plant materials the plant materials چې کوم څښا شوي صحیح حصې and even living things او living things څه دي دا هم د دې یونیفارم ډسټریبیوشن نه دی شوی دا هم په مختلفو ایریاګانو کې مختلف طور باندې څه دي ډیوایډ شوي دي نو سایل چې کوم دی سایل دا څه دی دا heterogeneous mixture دی سلاد چې کوم دی دا څه دی دا heterogeneous mixture دی air carbonated drinks او alloy دا څه دی دا homogeneous mixture دی next day dissolving substances in water dissolving substances in water dissolving دا مطلب دی حل کول substances in water substances په اوبو کې یعنی په اوبو کې د شیانو څخه حل کول You have observed in activity 5.1 that salt dissolves in water. You have observed وی تاسو وکتل in activity 5.1 for 5.1 activity کې that salt dissolves in water چې salt څه کیږي دا په اوبو کې dissolve کیږي حل کیږي when a solid or liquid things put into water and its particle dissolves uniformly to form a mixture called solution when a solid or liquid things put into water چې کله موږ اوبو ته solid شیز وروغورځو یا ورته څه liquid شیز څه کو وروغورځو and its particle dissolve uniformly او د هغې particle څه شي uniformly څه شي dissolve شي حل شي to form a mixture او یو mixture جوړ کړي نو دغه قسمه mixture ته څه وایي solution ته ویلی کېږي When a solid or liquid things put into water and its particle dissolve uniformly to form a mixture called solution. When a solid or liquid things put into water کله چې یو solid یا یو liquid شیز
په اوبو کې واچولی شي and its particle dissolve uniformly to form a mixture called solution او د هغې particle څه uniformly dissolve شي throughout the liquid چې کوم دی که نه هغه څه یو شان ته dissolve شي حل شي نو دغه قسمه mixture ته څه ویلی کېږي دغه قسمه mixture ته solution ویلی کېږي There are two important components of solution There are two important components of solution د solution دوه important components دي یو ته solute ویلی کېږي او بل ته څه solvent ویلی کېږي د solution دوه components دي یو د solute او بل دی څه solvent Solute The substance that dissolve in liquid and is in less quantity is called a solute e.g. sugar, salt The substance that dissolve in liquid هغه شیز چې په لیکوډ کې څه کېږي حل کېږي and is in less quantity او په کم مقدار کې وي is called a solute هغه شیز ته څه solute ویلی کېږي لکه شوګر شو یا سالټ شو دې ته اردو کې ملحل ویلی کېږي دا څه کېږي حل کېږي هغه سبسټانس چې هغه په لیکوډ کې څه کېږي حل کېږي او په لیس کوانټټي کې وي هغې ته څه ویلی کېږي سلوټو ته ویلی کېږي لکه شوګر شو یا سالټ شو بل دا دی سالوینټ دی The substance that dissolve a solute هغه شیز چې سلوټ حل کوي دې ته محلل ویلی کېږي سالوینټ ته resulting in a solution and is in more quantity is called a solvent هغه سبسټانس چې هغه څه کوي سلوټ حل کوي resulting in solution او د هغې د وجې نه څه جوړېږي solution جوړېږي and is in more quantity is called a solvent او دا په صحیح په زیات مقدار کې وي نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته بیا solvent ویلی کېږي for example water څه شی دی دا solvent دی دا څه کوي دا موږ سره سلوټ څه کوي حل کوي نو واټر څه شو دا solvent شو او sugar یا salt هغه څه شو هغه solute شو many things after dissolving in water form solution ډیر شیونه چې په اوبو کې موږ حل کړو نو هغې نه څه جوړېږي solution دې جوړېږي many things after dissolving in water form solution ډیر شیزونه چې په اوبو کې موږ حل کړو هغې نه څه جوړېږي solution دې جوړېږي The rate of dissolving of salt in water can be increased by the following processes The rate of dissolving of salt دا د حل کېدلو چې کوم صلاحیت دی د واټر دا څه کولی شو موږ دا موږ انکریز کولی شو ټیک ده که دا لاندینی پروسس موږ فالو کړو نو دا د ډیزالوینګ پروسس چې کوم دی که نه دا موږ څه شو کولی دا موږ انکریز کولی شو سټیرینګ په ذریعه باندې موږ څه شو کولی د سټیرینګ په ذریعه باندې موږ د واټر د ډیزالوینګ چې کوم صلاحیت دی دا موږ څه شو دا موږ انکریز کولی شو Activity 5.5 Take 2 beakers or glasses وی 2 بیکره واخلی یا 2 ګلاسونه واخلی Mark them as A and B یو له A نوم ورکئ او بل له B نوم ورکئ د پکچر کې تاسو کتلی شئ دا اولنی ګلاس A دی او دا سیکنډ ګلاس څه دی B دی دا موږ څه کړه واخیستل Add a spoon of sugar in both the beakers په دواړو ګلاسونو کې یو چمچ څه کوئ چینی واچوئ ټیک ده Then pour a cup of water solvent in both beakers بیا یو کپ اوبه راواخلئ او د دواړو ګلاسونو کې څه کوئ واچوئ Stir sugar in beaker A with a glass rod Do not stir sugar in beaker B په ګلاس A کې چې کوم شوګر دی دا په سټیرر باندې څه کوي ولړئ په دې ګلاس راډ باندې څه کوي ولړئ او په دې ګلاس B کې چې کوم شوګر دی او واټر دی دا څه کوي دا همدغه شانته پرېږدئ دا څه کوي مه لړئ د دې سټیرینګ مه کوئ مې سټیرر کوئ لړئ مه What have you observed وی تاسو څه ابزرو کړل In the above activity, the dissolving of sugar in such a manner is called stirring. In the above activity, په دې بره سرګرمۍ کې د dissolving of sugar in such a manner د چینی حل کول په دغه طریقه باندې
is called stirring. دې ته څه ویلی کېږي؟ stirring ورته ویلی کېږي. چې کله موږ چینی په ګیلاس کې واچو او هغه څه په ګلاس راډ باندې بیا څه کوو؟ ولړو، نو دې عمل ته څه وایي؟ دې ډیزالویشن ته څه وایي؟ دې ته stirring ویلی کېږي. When you stir sugar in a beaker A, it dissolves soon. When you stir sugar in beaker A, کله چې تاسو د بیکر A چینی څه کوي؟ ولړئ. it dissolves soon، دا زر حل کېږي. where is the sugar in beaker B did not dissolve، او د شوګر B شوګر چې کوم دی هغه څه کېږي؟ هغه زر نه حل کېږي. if the sugar is not stirred even then it will dissolve but it will take more time. بیا به همدغه چینی څه کېږي؟ حل کېږي. if the sugar is not stirred، که دا چینی موږ څه کو ونه لړو، even then it will dissolve، بیا به هم څه کېږي؟ حل کېږي به. but it will take more time، او په دغه کیس کې به بیا څه کېږي؟ زیات ټایم به اخلي. نو د stirring سره څه کېږي؟ د stirring سره ډیزالویشن څه کېږي؟ دا انکریز کېږي. increasing temperature، اوس که موږ ټمپریچر انکریز کوو نو ډیزالویشن پروسس به څه کېږي؟ انکریز کېږي به. Activity 5.6 Take 2 beakers or glasses. وی دوه بیکرې یا دوه ګلاسونه څه کوي؟ واخلئ. Mark them as A and B، او بیا وله A او B نومونه څه کوي؟ ورکئ. Pour 1 cup of hot water solvent in beaker A and pour a cup of cold water solvent in beaker B. په A کې چې کم دی هاټ واټر څه کوي؟ واړوئ. او په B ګلاس کې څه وکئ؟ په دې کې کولډ واټر څه کوي؟ واخلئ. Put a spoon of sugar cube in both the beakers simultaneously. په دواړو ګلاسونو کې څه کوي؟ یو چمچ څه وکئ؟ چینی پکې واچوئ. Observe in which beaker the sugar dissolve quickly. او بیا چې کم دی خپل ابزرویشن ریکارډ کوي چې په کم یو بیکر کې چینی څه شوه؟ زر حل شوله. نو په هاټ واټر کې چې کم دی چینی څه کېږي؟ دا زر حل کېږي، ځکه چې د هغې ټمپریچر څه دی؟ زیات دی. نو چې ټمپریچر زیاتېږي ډیزالویشن به څه کېږي؟ دا به انکریز کېږي. او د کولډ واټر چې کم دی که نه ټمپریچر څه دی؟ کم دی. نو په هغې کې به ډیزالویشن پروسس به کېږي خو سلو به کېږي، زر به پکې نه حل کېږي. Decreasing the size of particle، اوس که د چینی چې کم سایز دی یا د سلوټ سایز دی دا صحیح وړوکی وي نو په هغې کې به څه کېږي؟ هغه به زر حل کېږي، د هغې ډیزالویشن به څه کېږي؟ زر به کېږي. او که چېرته د سلوټ پارټیکل سایز څه وي؟ غټ وي، نو د هغې ډیزالویشن به زر نه کېږي. Activity 5.7 Take 2 beakers or glasses. دوه بیکرې یا دوه ګلاسونه څه کوي؟ واخلئ. Mark them as A and B، یو له A نوم ورکئ او بل له څه؟ B نوم ورکئ. Put a spoon of powdered sugar or grains of sugar in glass A. په ګلاس A کې څه وکئ؟ پاوډر شوګر چې کوم دی څه کوي؟ واچوئ. Put a sugar cube in glass B، او په ګلاس B کې د شوګر کیوب چې کوم دی واچوئ، چې کوم پاوډر فارم والا شوګر نه وي هغه پکې واچوئ. Pour a cup of water in both the glasses، بیا یو کپ اوبه په دواړو ګلاسونو کې څه کوي؟ واچوئ. Observe in which glass the sugar will dissolve sooner، بیا observation وکړئ چې په کم ګلاس کې به شوګر څه کېږي؟ زر حل کېږي. You will observe that the powder or grains of sugar will be dissolved quickly. وی تاسو به ابزرو کوئ چې کم پاوډر فارم کې کم شوګر دی یا د دانو په شکل کې چې کم شوګر دی هغه به څه شي؟ هغه به زر حل شي. Where is the cube of sugar will be dissolved slowly، او چې کم د شوګر کیوب دی غټ سایز والا څه د چینی ده هغه به څه کېږي؟ هغه به سلو حل کېږي. نو ډیکریزینګ د سایز اف پارټیکل چې کم دی که نه دې سره ډیزالویشن پروسس څه کېږي؟ انکریز کېږي. The dissolution of any solute depends on the size of particle.
The dissolution of any solutes depends on the size of particle. د هر یو سالوټ چې کوم ډیزالویشن دی د هغې حل دی په سالوینټ کې دا څه کوي دا په پارټیکل سایز باندې ډیپینډ کوي. As much as the size of the solute sugar will be smaller, که د solute size say smaller وي it will dissolve in solvent faster, نو هغه به څه کېږي زر به حل کېږي with respect to the size of particles. with respect to the size of particle مطلب یې دا دی چې سایز د پارټیکل د سلوټ پارټیکل د سلوټ پارټیکل سایز چې څومره وړوکی وي هغه سلوټ به څه کېږي هغه به زر حل کېږي او چې سایز څومره غټ وي هغه به څه کېږي هغه به زر نه حل کېږي. Dilute and concentrated solution. Activity 5.8. Pour equal quantity of water in 5 glasses. پنځه ګیلاسونه والی او په هغې کې یو شانته د اوبو مقدار څه کوي واخلی. Do not pour anything in the first glass. اولني ګیلاس کې چې کوم دی بالکل څه شی مه اچوئ. Pour 1 spoon of colored drink in second glass. په سیکنډ ګلاس کې چې کوم دی یو چمچ چې کوم دی څه واچوئ کلر ډرینک واچوئ او په تھرډ ګلاس کې 2 چمچ چې کوم دی کلر دغه واچوئ ډرینک او په فورث کې 3 چمچې او په ففت کې څه 4 چمچې څه واچوئ کلر ډرینکس چې کوم دی کنه پکې واچوئ. Pour 1 spoon of colored drink in the second glass. په سیکنډ ګلاس کې یو چمچ کلر ډرینک واچوئ. 2 in third glass او په تھرډ ګلاس کې څه واچوئ 2 چمچې کلر ډرینک واچوئ. 3 in the fourth او 3 چمچې په څلورم ګلاس کې and 4 in the fifth glass او 4 چمچې په پنځم ګلاس کې څه واچوئ کلر ډرینکس چې کوم دی واچوئ. Observe and tell in which glass the color of solution drink will be lightest and in which glass a darkest. نو چې کوم موږ سره ګلاس 2 دی په دې کې به د سلوشن کلر څه دا به لایټیسټ او چې کوم 5 نمبر ګلاس دی په دې کې به د سلوشن کلر څه دا به ډارکیسټ دا به ډارک کلر وي. نو دا لایټ کلر والا چې کوم سلوشن دی دا ډایلوټ سلوشن دی دې کې موږ سره د واټر مقدار څه دی زیات دی او دا 5 نمبر چې ګلاس کې کم سلوشن موږ جوړ کړی دا ډارک سلوشن دی په دې کې موږ سره د واټر مقدار چې کم دی کنه هغه څه دی کم دی. Drinks such as milk, tea and soft drinks are all solution. ډرینکس مشروبات چې کوم دی لکه موږ سره ملک شو ټی شو یا سافت ډرینک شو دا ټول څه دي سلوشن دی. A solution having minor quantity of solute is called dilute solution. هغه سلوشن چې په هغې کې د سلوټ مقدار څه وي کم وي پکې ماینر نه مطلب څه کم وي پکې هغه سلوشن ته ډایلوټ سلوشن ویل کېږي. A solution having major quantity of solute is called concentrated solution. او هغه سلوشن چې په هغې کې د سلوټ مقدار څه وي زیات وي هغې ته څه ویلی کېږي concentrated solution ته ویلی کېږي. لکه ګلاس 2 تاسو وکتو په دې کې د سلوشن مقدار څه دی د سلوټ مقدار څه دی هغه کم دی نو په ګلاس 2 کې چې کم سلوشن دی دا څه دی ډایلوټ دی او په ګلاس 5 کې د سلوټ مقدار څه دی زیات دی نو دا سلوشن څه شی دی دا concentrated solution دی. Identify in activity 5.7 which glass has the dilute solution and which one has concentrated. وای په 5 نمبر 8 چې کومه اکټیویټي ده په دې کې وګورئ چې کم ګلاس د کم ګلاس سلوشن ډایلوټ دی او د کم ګلاس سلوشن څه دی کنسنټریټډ دی. نو د ګلاس 2 سلوشن ډایلوټ دی ځکه دې کې د سلوټ مقدار کم دی او د ګلاس 5 چې کم سلوشن دی دا څه دی دا کنسنټریټډ دی په دې کې د سلوټ مقدار څه دی زیات دی.